بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. 36 نمبر آیت ده سورة الحج. الله اکبر کبیرہ. ذکر کوي په دې ځای کې دا قربانۍ د زناور کوم چې د حج په دوران کې حلالېږي هغه ته بدنه وي بودنه. اصل کې بودنه اوخه ته وي، مراد ته دلته هر یو قرباني ده. ما تاسو ته عرض کړی چې اولنی وخت داسې و چې قربانۍ څاوري به هلته په حرم کې خلکو نه اغوسته، بلکې څوک به چې حج له تنو ځان سره به څاوري خپل بوته او د هغې مخصوص نښه وه هغه به یې پرې لګولې وه. د هغه نښې نه به دا پته لګېده چې دا د حرم څاوری دی. الله پاک د هغې د قدر ذکر کوي چې د دې خیال ساتئ، د دې عزت کوئ، د دې قدر کوئ. دا هم د الله جل جلاله د دین د نښو نه ده. او مخکې ذکر شوی دی چې د الله د دین د نښو قدر پکار دی. دغه قرباني کوم چې په حج کې کوي دغه اصل دی، او ورپسې دا ټولې قربانیانې کوم چې د حج په ورځ باندې په بقایي دنیا کې کېږي دا ټول یوه قرباني ده. او هغه د ابراهیم علیه السلام سنت دی، سنت ابیکم ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام سنت دی پوره کول دی. په دې کې د دې قربانۍ یو څو آداب ذکر کړي چې تاسو د هغې خیال وساتئ. اول خو د دې قدر وکړئ، قدر بې قدرې مه کوئ. کوم څاروی چې د قربانۍ لپاره متعین شي د هغې قدر وکړئ، د هغې خیال وساتئ، د هغې د خوراک څښاک خیال وساتئ، د هغې د سنبالښت خیال وساتئ، د اوسېدو د ځای چې کوم ځای کې هغه تړلی د هغه ځای هم د صفایي وغیره د هغه د آدابو خیال وساتئ، ځکه دا د الله پاک د نښو نه ده او په دې کې الله پاک تاسو له خیر ایښی دی. داسې خیر یې پکې ایښی دی تاسو دپاره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اختر په ورځ باندې
که په حرم کې او که بهري خو د وینې بیولو نه یعنې د قرباني کولو نه کوم ته چې موږ عرفي قرباني ویو د قربانۍ کولو یا د وینې بیولو نه زیات ثواب والا عبادت بل الله نه دی مقرر کړی. الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي. په هغې کې د ارزانوالي ګرانوالي ته چې ګران واخلې هم قدر دی دی ته چې څومره به ښکلی واخلې دا هم قدر دی. او مات ګوډه او داسې خواره یا هم د دې وجه نه دغه نه قرباني کېږي نو چې هغه متاثر یې که نه د قدر خیال دی دا. او الله پاک د هغې په بدله کې څه چل کړي چې صحابه تپوس کې د الله رسول الله قرباني موږ وکړو نو ما لنا فی هذه الاضاحی یا رسول الله په دې قربانو کې موږ ته څه میلاویږي په دې قربانۍ به موږ ته څه میلاو شي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بكل شعرة حسنة په هر یو ویښته په بدله کې به الله تاسو له نیکي راکړي. په دې باندې څومره زیات ویښته دي څوک دا نشي حسابولی دومره نیکیانې الله ته. نو په ویښته خو په بعضو باندې بعض صحابه خو د نیکۍ شوقیان وو ډېر زیات محبت دې سره عقیدت یا د الله رسول ویښتو والا خو بیزي دی او غوا ده میخه ده وړی چې پې دا ګډې د دې به څنګه چلي. نبی کریم صلی الله فالصوف یا رسول الله د وړی به څه حالي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي بكل شعرة من الصوف حسنة د وړی په هر یو ویښته باندې په هر یو تار باندې به الله نیکي درکړي. دا خو د ویښتو په مقابله کې ډېر زیاتې کړي. بل صحابي تپوس کوي د الله رسوله دا کوم پشم چې دی په دې اوښانو باندې اوښانو باندې خو وړی هم نه ویښته پې هم نه پشم دی د هغې به څه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د هغې په هر یو تار بدله کې تاسو له نیکي ده. دا به ټول د قیامت په ورځ الله جل جلاله ستا د میزان په تله کې لګي ده. معمولي څیز نه دی. خورئ هم ځانه خورې ځان وخوره په غریبانو وخوره سوالګرو باندې وخوره او ثواب یې دومره زیات دی. الله دې موږ تاسو له اول د حج توفیق راکړي. موږ تاسو ټول دې الله پاک حج له بوځي. چورلټ سوال کوي خو مال دې الله پیسې راکړي چې حج له لاړ شي نو داسې سوال مه کوئ. پوهېږئ څنګه سوال کوئ الله موږ حج له بوځي چې څنګه یې بوځي که نه الله ته چل نه ښیو نو الله پاک ځان چل ورځي چې څنګه یې بوځي. الله اکبر. او حج باره کې بیا خبره کوم چې د حج ورځې دي تاسو واورېده اورېدلي هم دي بیا هم واورېده چې د چا د هلته د رسېدو د واپس د راتلو طاقت هلته د رسېدو او واپس د راتلو طاقت وي او د حج ونه کړ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دی چې مړ شي د ده خپله خوښه ده که دی یهودي مري او که نصراني مري خو دی مسلمان نه مري. اما ایښي دي پلانکي څیز له مې ایښي دي دا مې دې کار له ایښي دي که نه په کار به شي. پوهېږئ تاسو اولنی څیز دا دی دې کې الله پاک منافع تاسو مخکې ذکر واورېده په دې کې الله پاک فایدې ایښي دي. د حج په پیسو باندې څوک غریب شی نه دی تر اوسه پورې. حج او عمرې له تللی پیسې لګولې دي دغې پیسې بیا داسې نه وي که نه چې 2 لکه روپۍ هغه مې په حج خرابې کړي د دې وجه چې څو چنده بدله الله نه ورکړي. الله کمزوری نه دی نعوذ بالله. الله ډېر قدردان ذات دی. ته خو ولګوه بیا یې ګوره که نه. الله نو اولنی دا دی چې د دې قدر وکړو خیر وکړو.
مراد ته تمام د قربانۍ څوري دي. جعلناها لكم ما ګرځولې دا تاسو د پاره من شعائر الله د نښو د دین د الله نه. لکم فیها خیر تاسو د پاره په دې کې ډېر خیر دی. فاذکروا اسم الله علیها واخلئ نوم د الله په دې باندې په وخت ذبح کې. ذبح کولو په وخت کې د چا نوم اخلئ؟ الله نوم اخلئ. مطلب دا دی چې دا ټول د الله د یووالي او د الله د لویوالي نښه ده چې دا ګوره ټول څوري لکه خلې پراته دي، حلال شو، قرباني شو. ځکه الله حکم دی پیسې پې لګي، تاوان پې کېږي، دومره ډېرې غوښو سره چل کې عقلي کوم چې ځان ته هوښیار وي هغه که نه په یو ورځ باندې دومره ډېر څوري حلالونه څه ضرورت دی؟ دا د عقل تقاضي نه دي، دا حکم دی د الله حکم دی. دې سره د څورو شارټېج راځي. څومره دا د الله قانون دی، څومره چې یو شی زیات لګي هغومره زیات پیدا کوي. تاسو وګورئ د دې چرګان مخکې دومره زیات نه لګېدل چې خلکو به دې باړو کې پسې ورغړي پسې منډې وهلې که نه مېلمه راغلی چې ګرځئ بس که چرګان شته داسې به وي که نه. مونږ چې واړو دې کورونو کې به ګرځېدو یو کال خر چرګوړی شته لکه مېلمه راغلی. اوس یوازې دا مړه کې د ورځې څو چرګان راغلېږي؟ ډېر سیال راغلېږي. دا خو چې بیا قتل دی، نور نه کول غواړي ځکه ختم به شي. پته نه الله ولې د کوم ځای نه راویسته چې د کوم ځای نه ولې پیدا کړ چې څومره زیات لګي هغومره الله زیات پیدا کوي. کمې نه راځي، زیاتې راځي. څومره تاسو اوس وګورئ مخکې چې نورې دنیا سوچ مه کوو، خپل نږدې ځای سوچ وکړو، خپل د کلي سوچ وکړو. چې کم لګېدي چې لږ خس کړو او چې ډېر لګي د الله پاک هغومره وافره ورکوي. د دې د حلالولو په وخت کې د الله نوم واخلئ چې تا ته پته ولګي چې دا ټول د الله لوی دی چې دا کار کېږي. د الله حکم دی، د الله عظمت دی. صواف معنا ده په قطار کې. دلته مراد په قطار کې دا هم دي چې ډېر شی څوري دي که نه، نو په لین ولاړ دي. د دې هغه حکم دا نه چې په لین کې ودروه، خو هغه نقشه الله پاک مخامخ کوي چې داسې ولاړ دي. د الله حکم دی ټولو ته په حلالولو ته په قطار ولاړ دي په لین. دویم د صواف مطلب دا دی دلته مراد ولاړ دی. ولاړ صواف نه مراد څه شی دی؟ ولاړ. اوښ چې سړی حلالوي نو څنګه حلالوي؟ ولاړ حلالوي. اکثر په اوښ کې غوره دا طریقه ده چې دی ولاړ وي او یو خپله لپاره ماته کړي او د ده ذبحه نه د ده نحر دی که نه، نحر یو ذبحه کول دي لکه مونږ چې څنګه د څوري حلالو دغسې معنی په حلق کې داسې برار راجوړ کړي. یو نحر دی کته دې ځای کې د سوریه باندې چې دی که نه د دې سینې له پاسه مارې د سینې په دې منځ کې دا کنډوړی چې ده دقه ځای کې ورته دغه دنده کې چاړه او دا غټ رګ دی دا ووهي نو د هغې نه ټولې وینه د اوښ د اوښ دپاره نحر دی، سنت ته دی. ذبحه معنی مه حلالېږي. مونږ دا ورکړي چې تیل دل نه وي چې څو ځای حلالوي، اووه ځای حلالوي. پته نه چې هغه به کوم ځای کې حلالوي که نه، خو دغه یو ځای دی چې هغه نحر دی په دې ځای کې نن بس او دی په ولاړې باندې حلالوي. سنت دا دی. او نور څوري چې دي نو هغه په پرېوتو باندې حلالوي. دا سنت دی. فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا پس کله چې لار تاو شي په ډډو خپلو باندې حلال شي، ډډه باندې تاو شو حلال شو، خس خس دې کړو، ټک ټک شو. فَكُلُوا مِنْهَا پس خورئ د دې نه. اولنی حکم دا دی د الله د دومره انعام ته ګورئ. قرباني چې تاوي کړي یو شی بل نه ورکړي بیا ځان خوري څوک لکه قرباني خدا ده چې تا پیسې قربان کړي که نه ور دې کړي نو الله پاک قبول هم کړه بیا اوس وایي ځان یې خوره ځان یې خوره خپل وړو باندې خوره هغه کسې نه نو زیاتي شي چا له ورکړه غریبانو له ورکړه. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ اخرى پاغ غریب باندې چې سوال نه کوي والمعتر او پاغ غریب چې سوال کوي کوم چې سوال کوي هغه لوم ورکړي چې کوم سوال نه کوي هغه لوم ورکړي.
زیات خیال د دې خبرې وساتو چې کوم سوال نه کوي که نه چې هغه زموږ نه محرومه پاتې نه شي. پوهېږئ تاسو بد ورته نه ګورو، خپل هغه جمع دي کافر سره خو زموږ نه زیاتې دي. ځکه تاسو چې کنه بد ورته نه ګورو. الله پاک د دواړو حکم کړل، دا نه دي ویلي چې سوالګري له مه ورکوه بغیر سوال کوونکي. البته دا خبره ده چې سوالګری خو خپل هغه څه چې الله مقرر کړي هغه ورته میلاو شي، خو موږ دپاره موږ تاسو ګوري چې هغه کوم سوال نه کوي او صبر کوونکی دی، هغه قرباني نه ده کړې او سوال هم نه کوي چې هغه زموږ نه محرومه پاتې نه شي. هغه پسې لاړ شو که کور یې لرې لرې ورپسې لاړ شو. نمبر یې نه جوړو، قرباني په غوښو باندې چل کړو، نمبر یې نه جوړو چې پلانکي له ولېږه خاص ونه پلانکي له اډوکې ولېږه پلانکي له چې هغه خوشحاله شي، نمبر یې په نه جوړو، بلکې چلو که ضرورت ته ګورو. فکلوا منها د دې غرض چې مثال په طور تاسو ته خبره کوم، عقلي تقاضا هم دا ده که نه، یو کس قرباني کړې ده بل هم قرباني کړې ده، دی غوښه راولي هغه که راولېږي، هغه غوښه راولي ده که راولېږي، د دې څه فایده شته؟ البته که داسې وي چې د دغه څاورې چې نو هغه پوخ یا هغه کچه څاورې نو څه فرق پکې کېږي؟ یو خبره ده ګوندینه نو چې هېڅ فرق نشته، دوم غوی لال کړی دی هغه هم غوی لال کړی دی، هغه راخلي دله راولېږي دی راخلي دله راولېږي، د دې په ځای خو درېمګړي له ورکړي چې څه فایده باندې راشي که نه. الله ځکه دا نمبر یې جوړه ده، نمبر یې پکې نه جوړو. اطعم القانع وخروي پاغ سوالګری سوال نه کوونکي باندې والمعتر او سوالګری باندې کذالک سخرناها لكم دغه رنګ الله تابع کړی دي دا څاور تاسو تاسو علالوي ادا قصي ولاړي الله تعالی عقل ما غسته تاسو لپاره، تاسو لپاره کې عقل ما غسته دي څاور نور ویني چې دا حلال شو دا حلال شو مارو زیرو ان کړه مخپوت را پړې اچي هغه حضور کې نوزه تاسو للی دا چې کوم زور کې نه چلی شي به څو قبول کول شي نه خو دې په ځلمنه الله یو پرشر د انسان چولې دا قصې بولاله دا په څه وړي کې په څه روانه ماره ته بوله پړل چولې کنه ستا په خلیو په دا ټول کله راټینګول شي په ډېر مشکله باندې چې سرکشه شي کنه نشي راټینګول خو الله تابع کړی دی بس ولاړ دی غاړه ته پړل چولې د خپل په مرزه مرزه ته بوزي الته وتړي خو ته پته ده خو ته پړی واچي کسان هغه رقص ولاړ کله معمولی خو حرکت کې خو لکه زیاته څنګه چې بل خدای زور ورکړل هغه شان حرکت نه کوي دا مقابله هم ډیره ده الله ما تابع کړی دي تاسو كذلك دغرنګ سخرناها لكم ما تابع کړی دي تاسو لپاره یا زما حکم منی تاسو په باره کې چې دا یو څاورې ده تاسو خیال ته فکر ده دا څاورې د الله مخلوق دی کنه ده یو سایه غل ورکړل رزق ځان خوري الله غل رزق ورکي او روح هغه کې ده حساب هغه کې ده ګډه هغه سره ده خلاص ترګي وګونه دا غدي او دا قصې ستادي توم د الله یو مخلوق دی دا یو ساده ستا دا کله غوښه راوړي چې مستا بدن جوړ دی توم د الله مخلوق یا هم د الله مخلوق دی د تا نه ډېر دی د تا نه په باډۍ کې زیات هم دی زیات وزني دی طاقت پکې ډېر دی او ته د الله دومره غوره پیدا کړی چې هغه د تا نه قربان کړ هغه حلال کې ته د هغه غوښې خورې حلال کا غوښې وخوره ته څه شی الله باکو سخر الله لكم ما ستا دومره خیال ساتلی کنه د الله په مخ کې مونږ او ځناور زمونږ د الله د ځناورو د دې څه حیثیت دی الله په مخ کې خو یو شان مخلوق دی کنه خو الله وایي ما انسان له قدر ورکړی ولقد کرمنا بني آدم انسان له مې پکې قدر ورکړ دا تمام حیوانات د دنه قربان چې کوم یو خوښي حلال کې مړی کا لکه یو انسان چې څوک مړ کړي دا څومره سزا ده ته به همیشه په جهنم کې او څاورې راوخله د قشن جوړ موټ څاورې دی ټیک ټاک دی مره ولا جوړ کې دا حلال کې مړ کا سار واخله ختم قتل دی او به اخرى توخه اخرى خپل قدر ته الله په کوم مستا قدر کوي عزت نه ورکړي کله بدله کې شي کنه بدله کې سلو چرګانو په بدله کې یو ماشوم زموږ نه وخته به موږ چرګو لا کړه
لکه چې سل چرګان به ته خورې او یو ماشوم به دې چرګانو ته اچوي چرګان غوښې خوري که نه خوري خوري که نه داسې الله حکم نه دی کړی استغفر الله څومره لوی قدر الله کړی دی انسان كذلك دغرنګ سخرناها لكم ما تابع کړی دي دا ستاسو دپاره لعلكم تشکرون دې دپاره چې تاسو قدر وکړئ د الله د نعمتونو الله چې ستا کوم قدر کړی دی د دې خبرې خو قدر وکړي که نه ته یې داسې سپک نه پیدا کړی ته ځان د الله په نافرمانۍ مه سپکوه ته د الله په بغاوت او د الله په تاله دومره قدر را کړی دی دومره عزت تاله را کړی دی دومره شرافت را کړی دی ته د الله په نافرمانۍ د الله په بغاوت باندې ځان مه سپکوه ځان مه بې قدره کوه بلکې شکر وباسه شکر چاله چې الله د شکر توفیق ورکړي یقینا د الله د ډېر خیر توفیق ورکړي کوم سړی چې د شکر نه محرومه شو که نه چې د شکر نه وباسي دی به همیشه په مصیبتونو کې اخته وي دی د مصیبت نه نشي راوتلی هغه کس به د مصیبتونو نه بهر کوم چې د الله شکر ګزار بند دی الله دې موږ تاسو شکر ګزار جوړ کړي په هر حال کې د الله پاک شکر ادا کړو فریادونه نه کوو چاته چې بس صحت کې تپوس دی چې بس هغه داسې دی هېڅ ځای په دې کې جوړ نشته هېڅ ځای سر یې ځانه پړقار کړي لاسونه ځانه پړقار کړي ملا یې رارسېږي چې خس مه جوړ ستړی هم نه زری کړی خپل فریاد چاته نه کوو که د مال په اعتبار سره راشي بس حال دومره قرضې دی غربت دی چا نه تپوس کوي که نه چې مهنګایي ده داسې دی لکه ته کوم ځای ته لوږې مړې ده خدای مسلمانه حج راکړه نو کوشش د څه شي وکړو شکر چې الله پاکه ته موږ له د شکر توفیق راکړي ته موږ له د شکر توفیق راکړي والبدن او اخت قربانې جعلناها ما ګرځولې دې لکم تاسو دپاره من شعائر الله نښې د دین د الله پاک لکم ستاسو دپاره فیها خیر په دې کې خیر دی فاذکروا اسم الله یاد کئ نوم د الله په دې باندې صواف ولاړ فاذا وجبت جنوبها کله چارته اوشي په ډډو خپلو باندې فکلوا منها نو وخورئ د دې نه واطعموا القانع ورکئ هغه سوال نه کوونکي ته والمعتر سوال کوونکي ته کذلک سخرناها لکم دا ورنګي ما تابع کړي دا ستاسو دپاره لعلکم تشکرون د دې دپاره چې تاسو شکر وباسئ اللهم صل علی محمد ظلمنا انفسنا وان لم وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك مولا لك نستل په خپل دربار کې قبول کړي الله الله دې په بدله کې مولا دې یو سکند په بدله کې د دنیا د آخرت خیرونه راکړي الله موږ د هر شر نه حفاظت وکړي الله د هر پریشانۍ نه زموږ د دنیا د آخرت د دواړو پریشانو نه حفاظت وکړي الله کوم بیماران دي ته شفا ورکړي الله اور دغه کار بابا دغه حالت نه